یولا سوا یوکم اتیایم نمبر حدیث تے د تہجد په حق لا عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے ابو هریرہ رضی اللہ عنہ دین دا حدیث روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی اذا قام احدکم من اللیل لتا سنه چې کوم خوش قسمتا مسلمان د شپې را پاسی تهجد کوي نو فل یفتتح الصلاة دې مز شروع کی برکاتین خفیفتین پاول کی او دو رکعاته مختصر مز دیو نبی علیہ السلام فرمایل لتا سنه چې کوم خوش قسمتا د شپې را پاسی د شپې مز د پاره تهجد کوي نو وړاندې د تینا یو دو رکعاته مختصر منځو نو د دې دو رکعاتو مختصر په حق لا د عالمانو دو رائے دي یو رائے دا چې دا تحیت الوضو منځ دی او د سوکی کنه د شپې سره واستهجد تزان برابرای نو تهجد سو رکعات دي اته او بهتر دی چې سلور رکعات وشي او دی حدیث کې فرمایل چې او دو د تنمخ کې د تهجد نمخ کې او دو رکعات مختصرو کې نو د عالمانو د یوې ډلې رائے دا ده چې او 10 کلو کې نو یو دو مختصر رکعاتونه دي د تحیت الوضو نیت سره او باقی 8 رکعات دي تهجد کې هغه دی وګدو کې او د بل ډلې د عالمانو د بل ډلې رائے دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با دا دو رکعات چې کوم مختصر دي دا به هم د تهجد هم دې سره به 8 رکعات او دا اول ډلې رائے دا چې 8 رکعات تهجد وګد هغه به بیلو او دا دو رکعات به تحیت الوضو په نیت باندې چې څنګه هم چاو کا صحیح ده نفل دی گنجائش ورکشته دی کول پکار دی مړه بس تهجد کول پکار دی الله پاک دې موږ له توفیق راکړي سلور رکعات تړي هغه کتاب سنو ویل بحث نو دا الله نه سوال دی هر نیکی د الله پاک توفیق سره کی او دا ډېر اوچته نیکی ده د شپې مونږ نه دا ډېر بهترینا د صالحینو د پیغمبرانو او د اوچتو خلکو طریقه ده الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي بیا د 2 رکعاتو مختصر دې کې حکمت څه ده عالمانو خواري کړي دا غا حکمت موږ ته واضح کړي دي وې د شپې چې سړی را پاسي نو خامخا پسترګو کې په دماغ باندې په وجود باندې د خوب د سسته اثرې د خوب سره د وجود سستیږي ډیلکی پسترګو باندې په دماغ باندې په ټول وجود باندې د هغه د ناراسته اثرې چې او د سړیو کې هغه سره سنا تازه شي هغه د خوب سستی او اثر لا شي او بیا چې د لومبني 2 رکعات لګ مختصر وشي په وجود کې وینا چلانو کې او د بیا مستحشاش بشاشي نو دا تهجد خدا عشق او د محبت او د مینی منځ دی دا خدا عشق او د محبت او د مینی منځ دی دې کې خو بندنا سو خبرېږم نه تر دې پورې چې د کور خلک هم ته نه خبرېږي تر دې پورې چې د اړخ مرګره هم ته نه خبرېږي بچیم ته نه خبر ټول په غرق خوب باندې ودی او د را پاسي د خپل الله په مخ کې سجده لګي نو څنګه سجده چې د دغه خيوبده سجده نه د پموس کې څه خلل وي نه څه شور وي بالکل سرناټه وي خاموشي وي او په یو ګوټ کې یو طرف ته دی ولاړی او الله پاک سر راز او نیاز کوي کله په مانزه کې کله په قیام کې کله په رکوع کې کله په سجده کې الله پاک ته ټسکیږي د خپل ماضی په ګناهونو باندې جاړي او د اوس وخت کې چې کم سسته حاجت ته د الله د درس والی ځان نه جوړ کړي دی والله نه غواړي دا ډېر اوچت مقام دی چاته نصیب شي الله دې موږ ناس تو مرګرو ټولو ته تهجد توفیق راکړي ګران نه ده الله دې موږ او تاسو ټول تهجد گزار
دا 2 رکعاته مختصر دی د پاره نبی له سلام فرمایلی دي چې د وجود نه د خوب اثر لاړ شي او دا تهجد چې د محبت مونږ دی چې دا په تازګۍ سره وشي تازګۍ سره یو خداوی کنه سړی مونږ کوي سجده لګي خبوجي بي دا غیا غشان مزنی لکه سمره چې د په وجود کې یو قسم لا د عشق او د محبت بجلی ګرځي راګرځي په وجود کې او د شوق او مینې سره لګیاوي نو دا 2 رکعات مختصر د شوق او د مینې او د نشاط او د تازګۍ به حال کولو لپاره